بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني في الفعل وقد سبق تعريفه وأقسامه ثلاثة ماض ومضارع وأمر. مصنف چې کله د قسم اول نه فارغ شول نو شروع وکړه په قسم ثانی کې. او قسم ثانی د فعل په بیان کې ده. څه په بیان کې ده؟ فعل په بیان کې ده. وقد سبق تعریفه دې عبارتنا مصنف د اعتراض جواب کوي. اعتراض دادا چې قسم ثانی چې د فعل په بیان کې ده نو په کور داوا چې اول د فعل تعریف کړی وای بیا د هغې تقسیم کړی وای ځکه چې طریقه داوی چې اول د شی تعریف کېږي بیا څه کېږي؟ تقسیم کېږي. او تو ډایرکټ تقسیم شروع کړل چې فعل په درې قسمه ده: ماضي، مضارع او امر. پوه شئ؟ دوه جوابونه دي. یو دا چې مخکې د فعل تعریف شوی ده نو د ځکه دوباره د ذکر کولو ضرورت نه و. ٹھیک ده کنه؟ د فعل تعریف د اسم په بحث کې شوی ده. پوه شئ؟ یو جواب دادا چې مخکې د اسم په بحث کې د فعل تعریف شوی ده دوباره د غیر د تعریف ذکر کولو ضرورت نه و ویلي ځکه چې که تعریف دوباره ذکر کوي نو تکرار برتلی او تکرار بلا فایدې به وایي. تکرار بلا فایدې به وایي بغیر د فایدې نه. نو دغه د وجه مصنف دوباره ذکر نه کړلی. دویم جواب دادا چې ضابطه دادا چې د شی د تقسیم نه مخکې تعریف فکر ده خو تعریف نه مراد تعریف فی الجمله. ٹھیک ده کنه؟ او تعریف فی الجمله صرف د نومي اخیستلو نه څه کېږي؟ حاصلېږي. اصطلاحي تعریف ضرورت په دې کې نه و نو ځکه یې ذکر نه کړل. واقسامه ثلاثه دې ځینې مصنف د فعل تقسیم درته کوي چې فعل په درې قسمه ده: فعل ماضي، فعل مضارع او فعل امر. دلیل حسب به دې سوي چې فعل به دوه حال نه خالي نه وي، یا به انشئي وي او یا به خبري وي. که انشئي وي نو څه ده؟ امر. او که خبري وي ټیک ده نو یا به دې په شروع کې حروف اتین وي یا به نه وي. که حروف اتین په شروع کې وي نو مضارع ده او که نه وي نو ماضي ده. پوه شوې؟ ها وګورئ ته القسم الثاني في الفعل دویم قسم د فعل په بیان کې ده. وقت سبق تعریفه دې تعریف مخکې تیر شوی ده. واقسامه ثلاثه دې اقسام درې دي: ماض و مضارع و امر. ماضي، مضارع او امر ده. الاول الماضي. په دې عبارت کې مصنف د فعل ماضي تعریف بیانوي ده، توګه احکام ده بیانوي. اوس د فعل اقسامو کې اول څه ده؟ ماضي ده. ماضي لغوي معنی څه ده؟ ماضي ده د اسم فاعل صيغه ده. ماضا يمزو مزون په معنی گذرنا. یہ ماضی بنا بس شي گزرنے والا اسم فعل ده کنه گزرنے والا. و د نحویانو په اصطلاح کې وهو فعل يدل على زمان قبل زمانك. ماضی هغه فعل ده چې دلالت کوي په هغه زمانه باندې چې د تو د زمانه نه مخکې وي. هو مبني على الفتح. په دې عبارت کې څه وایي؟ هو مبني على الفتح. د فعل ماضي حکم تبعینی په اعتبار د اعراب د بنا او ته چې فعل ماضي کې اصل دا د څه ده؟ مبني ده او بلکې مبني الاصل ده. فعل ماضي کې اصل دا د چې د مبني وي. ٹھیک ده کنه؟ چې د بس وي مبني وي ویل ځکه چې په دې کې د فاعلیت، مفعولیت او د اضافت ولا معنا نشته ده، د په معرب کې وي. پوه شئ؟ نو دغه د وجنه د مبني ده. ٹھیک ده کنه؟ خو کچره دینه بعد نه ضمیر متحرک او نه واوي نو دا مبني بر فتح وي. ٹھیک ده؟ لکه ضرب و ضربت. ٹھیک ده کنه؟ نه د سره ضمیر مرفوع متحرک شته او نه د سره واو شته مبني بر فتح ده. او کچ دینه بعد ضمیر مرفوع متحرک وي دا مرفوع دا مبني بر دا به مبني بر سکون وي لکه ضربت، ضربت و ضربتي. او کچره دینه بعد واوي نو مبني بر ضم وي لکه ضربو. نو ګورئ ته
وهو مبني على الفتح دا مبني بر فتح ان لم يكن معه ضمير كچنوي دي ضمير مرفوع متحرك ولا واو ولا واو كضرب وما ضمير المرفوع المتحرك ودي ضمير مرفوع متحرك سره على السكون دا مبني بر سكوني ضربت ولا ضم مالواوي كضربوا والثاني المضارع پوشي والثاني نه مصنف د فعل دویم قسم فعل مضارع بیانوي او دغه تعریف دته ویلي کپونه شي فعل مضارع د په امر باندې مقدم کړ ویلي زکه چې امر د مضارع نه جوړیږي پوش زکه چې مضارع اصل لا پوشي مضارع اصل لا او امر فرع ده ویلي امر یې نه جوړیږي مضارع نه جوړیږي ٹھیک ده کنه نسل مقدم وي نو مضارع څه کړل مقدم کړ په څه باندې په امر باندې او مضارع په لغت کې مشابه ته ویل شي لغت کې څه ویل شي مشابه ته او چونکه دیم د اسم سره مشابهت ده لفظي هم معنوي هم او لفظي مشابهت په درو طریقو باندې ده یو په حرکات او سکناتو کې څومره حرکات سکنات چې په اسم کې دي اسم فاعل کې دي دومره حرکات او سکنات په مضارع کې دي لکه د کتاب کې وګورئ مثالونه درکړم دي لکه مستخرج ګورا مستخرج ويستخرج حرکات او سکنات کې برابر دي مستخرج کې اول حرف څه ده متحرک ده ويستخرج کې اول متحرک ده مستخرج کې دویم ساکن ده او يستخرج کې دویم څه ده ساکن ده مستخرج کې دریم ټکی څه ده متحرک ده ويستخرج کې ای کې ما متحرک ده او څلورم ټکی مستخرج کې ساکن ده او په يستخرج کې څه ده ساکن ده او پنځم ټکی په مستخرج کې متحرک ده او شپږم څه ده متحرک ده نو په استخراج کې پنځم شپږم څه دي متحرک دي نو څومره حرکات چې په مستخرج کې دي عمره حرکات په يستخرج کې دي ٹھیک ده کنه څومره حرکات سکنات چې په ضاربون کې دي دومره په یضربو کې دي ٹھیک ده کنه پوه شو په تاسو نه شو په او بل لکه سرنګي دویم مشابهت لکه څنګه په اسم فاعل باندې لام تاکید داخليږي دغه رنګ په مضارع باندې لام تاکید داخلي دل شي پوه شو لکه ان زيدا ليقوم یا ان زيدا لقائم پوه شو لقائم ولا يقوم دوه باندې لام تاکید داخل شوی دا درېمه مشابهت دادا چې په عدد حروف کې تساوي ده په ظرف کې څو حروف دي سلور په یضربو کې څو دي سلور مستخرج کې څو حروف دي شپږ دي ګوره سوري شپږ دي په یستخرجو کې څو دي یستخرجو کې څو دي مستخرجون کې شپږ دي او په یستخرجو کې څو دي دي شنه او شپږ دي کنه ټیک شو کنه نو په عدد حروف کې څه ده تساوي ده پکې پوښوي او منن مشابهت څه ده چې لکه څنګه اسم فاعل د حال استقبال باندې ګرځي دا رنګ مضارع د حال استقبال په معنی کې ارسي ټیک شو نو دغه د وینې څه ویل شي مضارع وته ویل شي پوښوي په او اصطلاحي معنی څه ده اصطلاح کې مضارع هغه فعل چې د اسم سره مشابه وي اسم سوي پوش حروف اتنا یو حرف په شروع کې ارتللو دي هو فعل دا فعل يشبه چې مشابه د اسم سره احدى حروف الاتين په ټیک ده کنه یو د حروف اتين سره في اوله چې د په اول کې وی لفظونه کې في اتفاق الحركات لفظا مشابهت څه ده في اتفاق الحركات والسكنات په حرکات او سکنات یو شونې دي نحو يضرب ويستخرج كضارب ومستخرج وفي دخول اللام التأكيد في أولها تقول إن زيدا لا يقوم كما تقول إن زيدا لا قائم ولا تيك ده كنا وفي تساويهما في عدد الحروف تيك شو كنا وعدد الحروف ممكن شيء دي برابر دي نعم لك ضارب ويضرب ومستخرج ويستخرج تيك شو كنا خا ومعنى في أنه مشترك بين الحال والاستقبال كاسم الفاعل ولذلك سموه مضارعا وشدق وجند سوي شيء مضارع ویل شي والسين وسوف تخصصه بالاستقبال مضارع د حال استقبال دوړ پر ځکنه خو سين او سوف چې کله مضارع به داخل شي نو دا خاص کیسه سره استقبال سره ټیک ده کنه او لام مفتوحه چې کله په دې باندې داخل شي نو
دای خاص کی دی حال سره ټیک شو کنه لکه سيزربو او سوف يزربو سيزربو معنا څه ده ان قریب مارګه او سوف يزربو دم معنا ده خو فرق پکې دا صرف چې سین استقبال قریب دی پرسي او سوف استقبال بعید دی پرسي اولای مفتوحه دا مضارع خاص کی دی حال سره لکه يزرب نو سيزرب معنا څه ده ان قریب و مارګه او سوف يزرب معنا څه ده دې معنا هم دا ان قریب و मारेगा ठीक है ना वो लियज़रिब माना सदा वो मारता है دیږي کې اوس یو خبره بل زده کوم چې کوم مضارع د خلیوی د سین د صف او د لای مفتوحانه دغه معنا وسکو چې دغه علاماتونه دا خلیوی نو دا به حال او استقبال معنی کې مشترک وي یا بنوي په دې کې اختلاف ده په دې خبره کې اختلاف ده چې کلم مضارع خلی دغه علاماتونه سین صف او د لام مفتوحه نه نو بیا به دې معنا څه کولای شي دا به د حال پر سي کې استقبال لپاره او کدي دوړ کې بسوي مشترک بوي ټیک ده نو دې کې درې کول دي یو کول دا چې دا دوړ کې مشترک ده دوړ کې چې دا لفظ مشترک ده حال د پر امر چې استقبال د پر امر شي ٹھیک ده کنه مطلب څه ده چې د حال ولا معنا به حقيقي وي او د استقبال ولا معنا به څه وي حقيقي وي بس کرینی ته بکتل شي بیانو پوښ خبره باندې او بعضی نحیانیي چې د کې به د حال ولا معنا وي د حال معنی کې به د حقیقت وي او د استقبال معنی کې به څه وي دا مجاز به وي بعضی نحیانیي چې د حال په معنی کې به مضارع حقیقتا استعماليږي د استقبال په معنی کې به مجازا استعماليږي او بعض نحویان دې برعکس خبره کوي ٹھیک ده کنه آیه چې د استقبال په معنی کې به د حقیقت وي او د حال په معنی کې به مجاز وي پوښي استقبال په معنی کې به د حقیقتا استعماليږي او د حال په معنی کې به مجازا استعماليږي پوښي په دې پرې او حروف المضارعات مضمومه فی الرباعی په دې عبارت کې ته مصنف د حروف مضارعات یا علامات مضارعات اعراب بیني چې دی باندې برف ویل شي کدی باندې به نصب ویل شي زما ویل شي کا فتحه ویل شي ٹھیک ده کنه نګد پر وقایده تبین کړی دا چې د کوم فعل ماضی چر حرفي وي صدور حروف پکې نو اغه حرف مضارعات به مضموم یایو او چې د کوم ماضی چر حرفي نه وي نه به مفتوح یو چې د کومه مضارع ماضی چر حرفي وي نو دغه علامت د مضارعات بسوي مضموم به یای ٹھیک ده کنه او چې د کومه مضارع ماضی ثلاثی یعنی 3 حرفي وي خماسی یعنی 5 حرفي وي او سداسی یعنی 6 حرفي وي نغه هغه مفتوح یای هغه سي مفتوح به یای پوښ په بس دا قاعده ته بیان کړی دا او بیا عام ده ربعی عام ده کا بیا مضارع کې اصلور حروف پتشي او کني پتشي لکه يدحرج ويخرج يخرج اصل کې څه يخرج وکنه حمزه د حذف شو لکنه خوز بیم څه مضمون بیايو ٹھیک ده کنه وحروف المضارعات مضمومه في الرباعي نحو يدحرج ويخرج لان اصله يخرج مفتوحه فيما عداه كيضرب ويستخرج ٹھیک ده کنه ګوره ثلاثي مثال بس شي لك يضرب ٹھیک ده کنه ضربه وکنه مزي درې حروف دی پکې یو خماسي مثال بس شي کچار حرفي مزي 5 حرفي یګي مثال بس وي لك يتدحرج چې کې مزي تدحرج ده او دې کې څو حروف دي تدحرج کې 15 حروف دي او كسداسي دغه مثال بس شي لك يستخرج انما عربه مع ان اصل الفعل بناء لمضارعته اي لمشابهته دي عبارت کې مصنف د فعل مضارع دي معرب کېدلو وجب نه چې فعل مضارع معرب ده فعل مضارع معرب ده انما اعربه مع ان اصل الفعل البناء ٹھیک ده کنه چې
فعل مضارع معرب ویل دا اگر چې اصل دا چې فعل کې بنا اصل دا فعل کې څه شي دا بنا دا چې مبني وي خو بیان فعل مضارع معرب د نو دا ویلي چې لمضارعته ال مشابهته الاسم ځکه چې د دې اسم سره مشابهت دا لفظي او معنوي دواړه نو دغه د وجنه د اسم د مشابهت د وجنه چې شول معرب شول ټیک شول کنه وی چې انما عربه چې دا فعل مضارع معرب دا معرب کړی دا معنی الاصل سره دی چې اصل د فعل کې البناء او بنا دا خو ویل لمضارعته ای مشابهته ځکه چې د مضارعات او مشابهت دی اسم سره دا فی ما عربته چې تو کوم د مشابهت صورتونه او مخکې ټیک ده کنه واصل الاسم الاعراب واصل د اسم چې دا دا به معرب دی ټیک ده کنه نو د اسم سره مشابهت د وجه مسو کړل مضارع مسو کړل معرب کړل وذالک اذا لم يتصل خدا به کله معرب دی دې پر شرط دا چې کله د دې سره نون تاکید او نون جمع مؤنث نه وی لګیدلای کله سره نون تاکید نون جمع مؤنث لګیدلای وي دا بیا مبني دا ویلې ځکه چې د نون تاکید او نون جمع د سره شدت اتصال لا نوس کچره د معرب کړو نو اعراب په سبب نون نه به مخکې لګو او کپنون به لګو قانون نه مخکې لګو نو شدت اتصال د وجنده وا کلمه لګیدلې دا ټیک ده کنه نو اعراب د کلمې په واسطه کولو حالانکه اعراب چې تلاګي کلمې په اخر کې لاګي ټیک ده کنه او کچره نو یې چې پنور باندې به اعراب لګو نو اعراب په خپل کلمې باندې لګي بلې باندې لګي ونن بل کلمه ده نن بل کلمه ده ټیک ده کنه خو دوی کلمې دي کنه نو اعراب په خپل کلمې باندې وسی په بل کلمې د دې ول اعراب نشو جری کولای پوښي نو بس چې څه به کو مړ چې مبني به ٹھیک ہے نا اعرابه ثلاثه اذن مصنف د مضارع اعراب بینوي چې د مضارع درې اعراب دي رفع نصب او جزم لکه اسم کې رفع نصب او جر ٹھیک ده کنه د کې رفع لکه څنګه غلط رفع دلته رفع ده لکه څنګه غلط نصب دلته نصب ده خلط جر او دلته کې جزم ٹھیک ده نو يضرب ولا يضرب ولم يضرب هو يضرب ولا يضرب ولم يضرب او پوش به و اعرابه ثلاثه دي اعراب سودي دري دي ثلاثه تنوعين په درې قسم دي رفع ونصب وجزم نو هو يضرب ولا يضرب ولم يضرب بس